جناب سکندر حیات خان شیرباغ سکندر حیات خان شیرباغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د پښتونخوا جمهوری اتحاد مشران په سټیج باندې ناس د پښتونخوا جمهوری اتحاد د پاټو کارکنانو زه تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې نن تاسو د په دې ملک کې چې کوم د IMF معاشي پالیسۍ نافذ کړی شوي دي د هغې خلاف اواز اوچتول نه دلته کې تاسو روتې زمونږ نن دلته کې راتلو بنیادي مقصد دا چې یو خو په دې 10 میاشتو کې چې کومه ګراني راله او د هغې په نتیجه کې د غریبانانو چې کوم استحصال وشو زما خیال د هغې ریکارډ نه ملاویږي بیا خصوصا پرون چې کوم د IMF په سیکریټریټ کې جوړ شوی بجټ IMF budget! Namanu! IMF budget! Namanu! Namanu! IMF Namanu! 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 IMF Namanu! د IMF په سیکریټریټ کې جوړ شوی بجټ چې په دې کام باندې نافذ کړی شو نو هغې نه دا پته لګي چې دا ملک مکمل طور باندې IMF ته حواله شوي دي او د دې واک اختیار چې دی اوس IMF سره دی عوامو سره نه دی د دې سیاسي قیادت سره نه دی دې د تحریک انصاف دی حکومت یو بله خبره هم ثابته کړه هغه دا چې د تجربې متبادل نه وي دا نا تجربه کار خلک چې دی دوی دا ملک نشي چلولی دوی په دې 10 میاشتو کې دا ثابته کړه چې د دې ټولې پالیسۍ ناکامې شوي دي که هغه خارجه پالیسي ده که هغه داخله پالیسي ده او که هغه معاشي پالیسي ده ټولې پالیسۍ ناکامې شوي دي مونږ وزیر اعظم صاحب نه دا تپوس کوو چې د الیکشن نه مخکې چې تا کومې د قوم سره وعدې کړې وې اوسه پورې خو مونږ ته ښکاره نه شو چې په هغې باندې تا عمل کړي بېګا دا بیا د قوم سره خطاب کړی او په هغې کې دې دا ویلي دي چې زه به NRO چاله نه ورکوم مونږ دې دا مطالبه کوو چې تخم د یو ډیل په نتیجه کې د حکومت کې راغلی دا قوم تا نه دا تپوس کوي چې هغه ډیل هم چې دی دې قوم ته ښکاره کړه چې چا سره تا معاهده کړې وه چا سره په کومو خبرو باندې تا ډیل کړی دی چې د هغې په نتیجه کې تا ته دا حکومت میلاو شوی دی ځکه چې د عوامو په ووټ باندې خو ته منتخب شوی نه او د شپې 12 بجې تقریر کوي د وخت نشي کولی ورسره دا هم موږ ویل غواړو چې دا هم یو ډېره لوی ډرامه ده او دوکه ده چې عوام ته خو وایي چې صبر وکړئ عوام ته خو وایي چې لږ تاسو به مشکلات تېروئ عوام ته خو وایي چې دا ګراني ده او دا به تاسو صبر کوئ دا به تاسو تېروئ خو د دې قوم کم څوکیدار چې دی د هغه په بجټ کې کمی نه راځي پکار خو دا وه چې د څوکیدار په بجټ کې بیا هغه عمره کمې راغلې وې چې څومره په دې عوامو باندې بوج اچولی کېږي لګیا دی پکار خو دا وه چې هغې کې زیات کمې شوې وې د ملک په ترقۍ کې کمې نه وې شوې د تعلیم بجټ خو کمیږي خو د ډیفنس بجټ چې دی هغې ته څوک لاس نشي لګولی او لا اعلان کېږي چې دې کې اضافه به مونږ نه کوو دا قرباني نه ده دا مونږ قرباني نه ګڼو قرباني به هله وي چې څومره چې د عوام باندې بوج اچولی شو چې هغه عمره بجټ کې د هغوی هم کمې راغلې وې نو به مونږ ویل چې ټیک ته قرباني ورکړې ده نن وروڼو دا د پښتونخوا جمهوري اتحاد لومړنی قدم و
چونکه پرون دا بجټ پیش شوی دی دوی دا تمې وی چې دې بجټ کې به دوی عوامو مشکلات حل کوي خو اوس ښکاره شو چې دوی سره هېڅ پالیسي نشته مونږ دا لومړنی قدم واخیست نن دلته کې دا کیمپ لګولی دی دې پسې به هرې ضلعې ته ځو هرې ضلعې کې به جلوسونه وباسو او بیا به اخره کې په پېښور کې یو عظیم الشان جلسه به کوو به او دا به خلکو ته ښیو دا به دې ټولو ته ښیو چې دلته کې عوامو په ووټ باندې څوک نه راغلي دا د بعضې خلکو په سلیکشن باندې چې دی په حکومت کې راغلي دي دا د عوامو نمایندګي نشي کولی دوی د عوامو باندې اقتدار کولو حق نه لري زه تاسو ته خراجي تحسین پیش کوم د پښتونخوا جمهوري اتحاد چې څومره پارټۍ دي هغوی مشرانو ته خراجي تحسین پیش کوم او انشاءالله ستاسو په ذریعه عوامو ته مونږ دا ویل غواړو چې که نور څوک ستاسو نمایندګي کوي او که نه کوي مونږ به ستاسو نمایندګي کوو مونږ ته احساس دی دا کم طریقې سره چې ګراني وشوه کم طریقې سره چې څیزونه رس رزه ګرانېږي لګیا دي کم طریقې سره چې په قرضو کې اضافه وشوه زمونږ دلته کې دا ماشومه موجود ده نن دا هم 1,15,000 روپۍ قرضداره ده دلته کې موجود هر یو کس چې دی 1,00,000 اقتدار کولو حق نه لري زه تاسو ته خراجي تحسین پیش کوم د پښتونخوا جمهوري اتحاد چې څومره پارټۍ دي هغوی مشرانو ته خراجي تحسین پیش کوم او انشاءالله ستاسو په ذریعه عوامو ته مونږ دا ویل غواړو چې که نور څوک ستاسو نمایندګي کوي او که نه کوي مونږ به ستاسو نمایندګي کوو مونږ ته احساس دی دا کم طریقې سره چې ګراني وشوه کم طریقې سره چې څیزونه رس رزه ګرانېږي لګیا دي کم طریقې سره چې په قرضو کې اضافه وشوه زمونږ دلته کې دا ماشومه موجود ده نن دا هم 1,15,000 روپۍ قرضداره ده دلته کې موجود هر یو کس چې دی 1,15,000 کې دي دا ویلي دي چې زه به انارو چاله نه ورکومه مونږ د دا مطالبه کوو چې تخم د یو ډیل په نتیجه کې د حکومت کې راغلی دا قوم تا نه دا تپوس کوي چې هغه ډیل هم چې دی دې قوم ته ښکاره کا چې چا سره تا معاهده کړې وه چا سره په کومو خبرو باندې تا ډیل کړی دی چې د هغې په نتیجه کې تا ته دا حکومت میو شوی دی ځکه چې د عوامو په ووټ باندې خو ته منتخب شوی نه او د شپې 12 بجې تقریر کوي وخت نشي کولی ورسره دا هم مونږ ویل غواړو چې دا هم یو ډېره لوی ډرامه ده او دوکه ده چې عوام ته خو وایي چې صبر وکړئ عوام ته خو وایي چې لږ تاسو به مشکلات تېروئ عوام ته خو وایي چې دا ګراني ده او دا به تاسو صبر کوئ دا به تاسو تېروئ خو د دې قوم کم څوکیدار چې دی د هغه په بجټ کې کمی نه راځي پکار خو دا وه چې د څوکیدار په بجټ کې هم بیا هغه عمره کمی راغلی وې چې څومره په دې عوامو باندې بوج اچولی کېږي لګیا دی پکار خو دا وه چې هغې کې زیات کمی شوي وې د ملک په ترقۍ کې کمی نه وي شوې د تعلیم بجټ خو کمیږي خو د ډیفنس بجټ چې دی هغې ته څوک لاس نشي لګولی او لا اعلان کېږي چې دې کې اضافه به مونږ نه کوو دا قرباني نه ده دا مونږ قرباني نه ګڼو قرباني به هله وي چې څومره چې د عوام باندې بوج اچول شو چې هغه عمره بجټ کې د هغوی هم کمې راغلې وې نو به مونږ وایو چې ټیک ته قرباني ورکړې ده نن وروڼو دا د پښتونخوا جمهوري اتحاد لومړنی قدم و چونکې پرون دا بجټ پیش شوی دی دوی دا تمې وی چې دې بجټ کې به دوی عوامو مشکلات حل کوي خو اوس ښکاره شو چې دوی سره هېڅ پالیسي نشته مونږ دا لومړنی قدم واخیست نن دلته کې دا کیمپ لګولی دی دې پسې به هرې ضلعې ته ځو هرې ضلعې کې به جلوسونه وباسو او بیا به اخره کې په پېښور کې یو عظیم الشان جلسه به کوو به او دا به خلکو ته ښیو دا به دې ټولو ته ښیو
چې دلته کې عوامو په ووټ باندې څوک نه راغلي دا د بعضې خلکو په سلیکشن باندې چې دی په حکومت کې راغلي دي دا د عوامو نمایندګي نشي کولی دوی د عوامو باندې اقتدار 10 کالو خبره کوي چې 10 کالو به موږ دغه کوو چې قرضې چا ګیشتلې دي وزیر اعظم صاحب د ټول چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی د هغې وخت نه پکار دی چې دا وکتلی شي چې دا قرضې چا ګیشتلې دي او چېرته استعمالي شوي دي ځکه چې په دې قوم خو نه دي استعمالي شوی د دې قوم په ترقۍ نه دي استعمالي شوی په هغې باندې ادارې جوړې شوي دي ادارې چې دی هغوی خپل اخراجات کړي دي د قوم باندې هغې دغه نه شوی چې ته تحقیقات کې بیا د ټول دغه تحقیقاتو کې چې کله نه د عمل جوړ شوی دی زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو مشکور یم انشاءالله دا تاسو ته تمه لرمه چې تاسو به روزئ تاسو به د عوامو نمایندګي کوئ د ګرانۍ خلاف د بېروزګارۍ خلاف د دې حکومت ناقصه پالیسو خلاف چې دی هغه به روزو به او دا به ثابتو به چې دا سلیکټډ حکومت دی دا د عوامو حکومت نه دی زه د خپل خبرې په دې 2-3 نارو باندې ختموم IMF بجٹ IMF بجٹ نہ تجربہ کار حکومت نہ تجربہ کار حکومت نہ تجربہ کار حکومت پختونخوا جمہوری اتحاد پختونخوا جمہوری اتحاد